Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 40, Chapter Mathematics and Finance 3. زمونږ چپټر چې دی نو هغه بدلیږي. دا اوس چې کوم دی فاینانس چپټر 3 مونږ شروع کوو. په دې کې به مونږ وایو د انویټیز باره کې. نو د دې نه مخکې چې کوم دوه چپټرې وي، یو د سمپل انټرسټ چپټر و، بیا پسې کمپاؤنډ انټرسټ و، هغه څومره چې فارمولې وي هغه هر څه وشو. اوس د هغې نه بعد د دې چپټر کې په میکس یوز کېږي سمپل کمپاؤنډ او سمپل انټرسټ او کمپاؤنډ انټرسټ. نو په دې چپټر کې مونږ وایو انیوټیز. ټیک شو. نو د انیوټیز وایي چې کله مونږ یو سیریز اف ایکول پیمنټس مونږ هر منتلی یا هر سال وغیره یا سب پیریډ وروسته مونږ جمع کوو. ټیک شو. نو په هغې پسې بیا چې کوم دی انټرسټ چړاویږي، یا په سمپل انټرسټ یا کمپاؤنډ انټرسټ، خو دا زیات تر کمپاؤنډ انټرسټ په طریقه باندې دې سره چې کوم نور اماؤنټ دی هغه ورسره ایډ کېږي. ټیک شو. نو په دې باندې به مونږ بیا حساب کېږي چې د دې بیا مونږ سم اماؤنټ معلومو په لاست کې. ټیک شو. چې څومره پیریډز مونږ ته کېږي د هغې په اینډ کې به د دې سم آف اماؤنټ څومره میلاویږي. لکه اوس فرض کا هر میاشت کې یا په هر کال کې فرض کا یو کس دی هغه په بینک کې هر کال کې 10,000 روپۍ ږدي، نو بل کال کې به دی بیا 10,000 روپۍ ږدي. نو دغه شانتې په تیر شوي کال کې چې کوم 10,000 ایښودي د هغې باندې به انټرسټ چړاو شوی او نورې 10,000 ایښودي، نو 20,000 پلس اماؤنټ به درسره جوړ شي. داسې په دریم کال دی بیا 10,000 ږدي، نو دغه شانتې هغه یو کال چې اول یې ایښودي وي نو په هغې به 2 کال انټرسټ، بیا هغه د دویم کال کې چې ایښودي په هغې باندې 1 کال انټرسټ، کم ترډ ایډ چې کېښودی په لاست کې نو د هغې جدا انټرسټ وغیره. په دې طریقه باندې مونږ مخکې ځو بیا به پته ولګي. ټیک شو. نو ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې an annuities is a series of equal payments which are made at regular intervals of time such as annually, semi-annually, quarterly or monthly. نو انویټي چې دا انیوټیز هغه زموږ سره اصل کې سیریز اف ایکول پیمنټس دی. ټیک ده. چې کله مونږ ایکول پیمنټس کوو د هغې یو سیریز دی چې هغه به وچ آر میډ اټ ریګولر انټرولس، هغه په ریګولر انټرولس اف ټایم کې مونږ ایډ کوو. لکه یا خو به منتلی ایډ کېږي، یا به کوارټرلی، یا به سیمی انولي، یا به انولي. ټیک شو. د دې دوه قسمونه دي. there are 2 types of annuities. دوه کم قسمونه دي. د دې دوه قسمونه چې دي هغه دا دي. یو ته مونږ وایو ordinary annuity. ټیک شو. ordinary annuity چې دی in this type of annuity the payment is made at the end of the payment period. نو دا د کال په اخره کې مطلب پیمنټ کېږي. لکه اوس فرض که جنوري شروع شوه، پس 2021 شروع شو، 2021 چې کله ختم شي نو په ایٹ دی اینډ آف 2021 دا روپۍ به مونږ جمع کوو. بیا دویم قسم په د ایٹ دی اینډ آف 2022 به دا روپۍ جمع کوو. نو ایٹ دی اینډ چې کله مونږ د یو پیریډ روپۍ جمع کوو هغې ته آرډینري انیوټي وایي. او چې کله فرض که یو کال شروع کېږي لکه 2021 پکې تاسو حسابونه 2021 په سټارټ کې چې کوم پیمنټ کېږي، مطلب دا چې څنګه کال شروع شي په اوله کې به تاسو پیمنټ جمع کوئ. نو ظاهره خبره ده چې د کال په اخره کې جمع کوئ نو هغه صرف اقه روپۍ دي، خو که د کال په اوله کې جمع کوئ نو بیا د کال هغه کال په هغې به څه حسابېږي؟ انټرسټ حسابېږي. ټیک شو. نو in this type of کله چې in this type of the payment is made at the beginning of the payment period. چې کله پیمنټ پیریډ شروع کېږي او تاسو په سټارټ کې پیمنټ کوئ نو هغې ته انیوټي ډیو وایي، او چې کله ایٹ دی اینډ کوئ نو هغې ته آرډینري انیوټي وایي. ټیک شو. اوس پیمنټ پیریډ چې دی نو د ټایم بټوین 2 سکسیسیو پیریډ از کالډ پیمنټ پیریډ. لکه مطلب دا د منتلی شو. ټیک شو. یو قسط جمع کو میاشت پس په بل جمع کې، میاشت پس په بل جمع کې، نو دې ته موږ پیمنټ پیریډ وایو. او ټرمز اف دی انیوټي نو څومره ټایم دپاره چې تا ډیل کړی یا پر ایگزامپل تا پالیسي واخیسته په سیس کې نو دغه پالیسي د څومره ټایم دپاره، 10 سال دپاره ده، 20 سال دپاره ده، یوې میاشتې دپاره ده، د 10 میاشتو دپاره ده، څومره ټایم دی دغه ته مونږ وایو ټرم اف دی انیوټي. د ټایم بټوین د بګیننګ اف د فرست پیمنټ اینڈ د اینډ اف د لاست پیمنټ پیریډ از کالډ د ټرم اف دی انیوټي. کوم اولنی پیمنټ چې کې د هغې د بګیننګ نه واخله د لاست پیمنټ د اینډ پورې. ټیک شو. د هغې پیریډ د اینډ پورې چې څومره ټایم په منځ کې راځي ته مونږ ټرم اف دی انیوټي وایو. ټیک ده. اوس به مونږ معلومو سم اماؤنټ اف دی آرډینري انیوټي چې د آرډینري انیوټي زموږ سره سم اماؤنټ څه راځي. ټیک شو. آرډینري مطلب دا چې کله تاسو د کال په اینډ کې روپۍ جمع کوئ یا د پیریډ په اینډ کې روپۍ جمع کوئ نو لیٹ ډینوټ د کوانټیټیز انوالو ایز فالوز. ټیک شو. نمبر فرسٹ آر ایس پیمنٹ پیریډ پر پیریډ. ټیک شو. آر څه شی دی؟ دا هغه پیمنټ دی چې ته پر پیریډ کې دا موسټلی اکثر ایکولي، لکه هر میاشت کې ته 10,000 جمع کوې یا په هر کال کې ته 1 लाख روپۍ جمع کوې نو دغه زموږ سره آر شو.
n is equal to number of periods. n is equal to number of periods मतलब دا چې تا چې کم څومره periods دپاره ته دا روپۍ جمع کوې ټیک شو 100 پیمنټس به ته وکړې 100 قسطونه به ته ډکې ٹھیک ده. نیکسٹ موږ انټرست ریټ فار پیریډ چې پر پیریډ باندې باندې بیا څومره انټرست چړاویږي او اس از ایکوال ټو سم اماونٹ اف دی انیوټي اس چې کوم دی دا ټوټل اماونٹ راځي ټیک شو. نو دې بس سمجھ به موږ ته په دې ټیبل باندې خپ آسان وشي لکه پرس کا دا زموږ سره چې کوم دی دا 0 دی دا 1 at the end of first year, at the end of second year, this is the end of third year, this is the end of fourth year and this is the end of fifth year. ٹھیک شو دا اصل کې 5 سال د 5 کالو دپاره یو ډیل دی ټیک شو. د دې دپاره موږ انیوټي معلومو چې د دې سم اف د انیوټي به څه راځي ټیک شو. نو ګوره چې کله اولنی کال ختم شي دا موږ اډینري انیوټي وایو. نو چې کله اولنی کال ختم شي په اینډ کې دې ته څه ولګېد یو پیمنټ وشو. اوس که تاسو سوچ وکئ نو په دې پیمنټ باندې 1 2 3 او دا یو پکې 4 د دې 5th year at the end of the 5th year پورې په دې باندې څونه ټایم تیر شو 4 کاله. د دې 4 کاله دا منتلی اصل کې دی دا که پرس کا ایئرز دی چې کاله شو که دا منث دی چې 4 منث شو که پرس که دا سیمی انول دی یا کوارټرلی هر څه چې دي خو دا اصل کې هغه پیریډز دي پیریډز چې د سم جوړلی هغه په دې طریقه دی ټیک ده. نو ایٹ دی اینډ آف 5th year it will amount r into 1 plus i power 4 ولې به دې 4 کاله تیر شو i انټرست دی او د r نه به دا اماونټ جوړ شي بای کمپاوند انټرست فارمولا. سیمیلرلی چې کله په سیکنډ ایئر باندې د دویم کال په اینډ باندې ته روپۍ جمع کړي r نو د هغې نه به څومره جوړ شي د هغې نه به جوړ شي r into 1 plus i power 3. سیمیلرلی په تھرډ at the end of the third year چې ته کومې روپۍ جمع کړي د هغې نه به څومره جوړ شي r into 1 plus i power 2 بیکاز چې په دې باندې یو ایئر او بل ایئر په دې باندې به 2 کاله یا 2 پیریډز په دې باندې تیر شي. سیمیلرلی په دې باندې به یو کال تیر شي نو r into 1 plus i power 1 څه خو کال ویم خو ضروري نه چې کال دی دا 1 پیریډ دی هغه سیمی انول هم کېدی شي کوارټر هم کېدی شي منت هم کېدی شي او at the end of 5th period بس هغه r جمع شو د هغې سره نور هېڅ نه کېږي ټیک ده. نو اصل کې دا کم قسطونه چې جمع کېدو د هغې ټوټل اماونټ به څه شي نو هغه به شي this plus this plus this plus this and plus this دا ټول به جمع کوو که نه. نو sum amount of the above payment is s is equal to r plus r into 1 plus i power 1 plus r into 1 plus i power 2 plus r into 1 plus i power 3 and similarly r into 1 plus i power 4. sum of for n periods نو ګوره دا موږ د 5th 15 کالو پورې وکړو د هغې نه r into 1 plus i power 4 پورې لاړ که نه. که دا موږ د 6 کالو پورې کوو نو دغه شانتې یو به بسې 5th شي که برس که د 2 کالو پورې کوو نو د 2 به شي 5th والا 6th والا ټرم په کم کې چې د پاور سره شي 5th نو دغه شانتې دا به جاري ګورئ 1 power 2 3 4 نو که برس که تاسو د n پورې کوئ نو بیا به شي r دلته به شي 1 2 3 او دلته به لاست ټرم ګوره دلته چې 15 کال لپاره نو 4 دی که د 6 کال لپاره نو لاست ټرم به 5 وي که د 7 کال لپاره نو لاست ټرم به 6 دی. نو دلته اوس د n ټرم دپاره ما واغستو سم اماونټ پر n پیریډز نو n پیریډز دپاره به دا لاست ټرم سره راځي n minus 1 به راځي دا به 1 less than the number of periods راځي ټیک شو. نو اوس په sum amount of for n period will be equal to this. Clearly the above expression is a geometric series with a is equal to r and r is equal to 1 plus i که چا FSC کړي یا چا میټرک هم صحیح کړی نو په هغې کې تاسو ته دا شته دی چې جیومیټریک سیریز څه ته وایي د جیومیټریک سیریز موږ څنګه پاینټ کوو نو اصل کې دا جیومیټریک سیریز جوړېږي او جیومیټریک سیریز موږ وایو څه ته نو جیومیټریک سیریز موږ دې ته وایو په کم کې چې دغه وشي دا جیومیټریک سیریز موږ دې ته وایو اوس ته وګورئ ښه جیومیټریک سیریز موږ هر هغې سیریز ته وایو چې په هغې کې یو خاص نمبر ملټیپلای کېږي د نیکسټ لکه دا 2 دی او فرض که زه r په دې کې ځان له واخلم 2 نو 2 2 زر 4 2 4 زر 8 2 8 زر 16 2 16 زر 32 دا زموږ سره څه دی جیومیټریک سیریز دی. سیمیلرلی که تاسو والئ چې r ځان له واخلئ 3 ټیک شو او فرست ټرم تاسو واغستو 1 نو دویم ټرم به شي 3 1 زر 3 3 3 زر 9 3 9 زر 27 and so on ٹھیک شو. نو دا زموږ سره اصل کې جیومیټریک سیریز په دې طریقه باندې نو دا هم زموږ سره جیومیټریک سیریز دی ولې دا ونې ټرم سره 1 پلس آی پاور n ایډ شوی ملټیپلای شوی دی د دې دویم ټرم سره بیا r 1 پلس آی پاور 1 ملټیپلای شوی دی نو د هغې نه سکویر شو چې بل ورسره ملټیپلای شي نو کیوب به شي بل ورسره ملټیپلای شي په دې طریقه باندې نو دا زموږ سره جوړیږي ټیک ده. نو په دې جیومیټریک سیریز کې فرست ټرم چې دی هغه r دی او r چې دی هغه زموږ سره 1 پلس آی دی او د جیومیټریک سیریز دپاره فارموله چې دی هغه s is equal to a into r power n minus 1 divided by r minus 1 the putting these values we have s is equal to
r into 1 plus i power n minus 1 divided by 1 plus i minus 1 ځکه چې دا زموږ سره فارموله ده r به کې پوټ شو a به کې پوټ شو نو دا 1 به د 1 سره کینسل شي i به پاتې شي ټیک شو او s is equal to r into 1 plus i power n minus 1 به شي ټیک ده سیمیلرلی دا بیا زه داسې لیکلی شم دا r که تاسو بار ولیکئ 1 plus i power n minus 1 divided by i دا زموږ سره فارموله شوه د څه دپاره دا فارموله زموږ سره شوه د sum of annuity دپاره sum of annuity کې کم قسط چې ته هر پیره جمع کې کم پر پیریډ چې ته کم قسط جمع کې هغه کال پسې او که 15 میاشتې پسې او که 6 میاشتې پسې او که منتلی او هر څه چې هغه پیریډ به تاسو ته ګیونی نو دا پکې هغه r دی آی په هغې باندې چې پر پیریډ څومره انټرسټ چړاویږي ان د څومره پیریډز پورې تا دا سیزونه چې کوم دی جمع کړو څومره پیریډز بعد ته خپله سم معلومې او آی بیا هغه ریټ دی او اس چې کوم دی دا ټوټل سم دی ټیک شو نو دا اصل کې هغه پالیسیانې مالیسیانې چې دی په دې فارموله باندې کېږي ښه نو دا فارموله شوه په دې کې اوس 1 2 3 4 څلور ویریبلز دي په دې کې په دې باندې اوس بیا کوېسچن تاسو له به r درکوي i n به درکوي s په معلومول غواړي کله به s r i درکوي n به معلومول غواړي کله به s r n معلوم درکوي i به معلومول غواړي نو سیمیلرلی په دې کې چې بیا تاسو کوم لاګ طریقه یا په ایکسپوننټ طریقه څه چې اب یوز کوو د دې نه به دا ویلو چې مونږ فایند کوو ټیک ده والسلام